السلام علیکم ټولو ته سلام کوم. بعد کې د سلام نن د ما دپاره یو خوشحالي خبره دغه ده چې دغه ګران پښتانه ملګري راغلي او بغیر کسی ضرورت کې دوی ماته یو داسې قیمتي ګفت راوړی ده چې هغه ګفت تاسې ټولو ته ښکارومه. یو ګفت په خپله یو ځان ته داسې اهمیت لري چې هغه د انسان په زړه کې که د ولدي که ناولده هغه تا ته ګفت والی خبره وکړي، تا ډایرکټ د دپاره په ذهن کې په خیالاتو کې مکمل پازیټیو پلس کې چارج سي، هغه مینه زیاتوي، هغه شفقت زیاتوي، هغه خیالات زیاتوي، هغه د احساسات تا ته ښکاروي چې دغه احساس تا دپاره دا سړی لري، دون قدر ته لري. نو هغه ګفت خپل دغه ټوله کوالټیز لري په یو ګفت کې یي چې دی دا اهمیت لري. اوس د ده ګفت زه تاسو ته ښکاروم چې هغه ماته یو سپیشل ترتیب جوړ شوی قرآن مجید چې هغه یو داسې کتاب دی چې د هغه قیمت نشته، د هغه صرف شکرانه ادا کیږي، قیمت یې نشي ادا کولی. که د قرآن مجید قیمت څوک ادا کوي هغه ناممکنه ده. د یو باقاعده خپل کور کې یو سیستم کې یو پراپر خوندور پیکینګ کې یو خوندور یو قرآن مجید ده او بیا جوړ شوی په دې انداز کې ښایسته تاسو له مخه او داسې ترتیب یې جوړ کړی ده چې 4-5 رنګ یې پشکې کړي دي. په هغه کې دا رنګ دا ثابتوي چې دا به ته په رواني یې، په دې به لږ زور کوي، په دې به یو دغه عام ژبه باندې سلیپ کوي، تېرېږي به هغه باقاعده زه تاسو ته ښکاره کړم د رنګ کې دا لیکلی ده. دا ټول رنګ د تور رنګ ځان ته اهمیت ده، د شین ځان ته ده، د سره ځان ته ده، مالټه کلر ځان ته ده، او د دې بیا کوم چې ریل موږ ورته یایو هغه بیا څومره خوندور جوړ ده تاسو له مخه زه ښکاره کړم. نو دې ته زه باقاعده یې دې ریل ټول خلاص کو او درته کښېږدو داسې به یو دا د دې ریل سو او د قرآن شریف او سره له دې کله چې هم که چیرې ته په کومه ځای باندې قرآن مجید تلاوت ودرېږي په نن تاریخ کې سبا چې شروع کوې ګنټه بعد شروع کوې هغه د ښوونې دپاره د نشانۍ دپاره دا ته پکې ښوولی سي. دغه یو خوبصورت قیمتي شی جوړ کړی دی. زه د مسټر اقبال محترم ګران پښتانه شکریه ادا کوم سره د راغلي ملګري خوريي چې د خوريي کېږي د دوی د دې قرآن مجید الحق قرآن کمپنۍ په نامه باندې په لاهور کې د دې کمپنۍ ده چې کاروبار خو زه هم کوم، کاروبار بل هم کوي، دنیایي کاروبارونه د خدای زور هر یو دوم دریم سړی کوي. د دوی یو داسې کاروبار د دې شي د ما په مطابق چې دغه ډېر قیمتي او د قسمت والو ته شاید دا کاروبار نصیب کېږي چې دوی د قرآن د الله کلام دنیا خلکو ته مختلف ملکو ته په غټ مقدار سره دوی لږلي دي. نو خدای دې له دوی چې دا د ما توپس دوی ما ته راوړې ده، زه شکریه هم ادا کوم او له خدای چې دا دعا کوم دوی دا د ما راکړی ګفت دوی ته خدای قبول کړي او سهار سونه تلاوت موږ ته خدای را نصیب کړي د قرآن شریف او دوی ته ثوابونه ورسیږي. زه شکریه ادا کوم. شکریه په لفظو کې شاید ناممکنه وي خو لیکن له موږ سره دغه یو اتیار ده چې شکریه ورته ویلی سو. ادینې جذبات په هغه شکریه لفظ کې یو عام نه یا جذبات چې مکمل ورته وویل سي. نو یو جهان مننه مسټر اقبال تاسې کور ودان او اقبال صاحب واورئ د پښتونولي ته او ستاسې خدمات چې دا موږ هر وخت وینو نو تاسو ډېر خدمت پښتنو ته کوئ نو پیشه د وکالت ډېر خلک کوي نو ورسره داسې خپل قوم ته چې خدمت تاسې کوئ ډېر کم خلک به وي چې دا رقم ته کار کوي. نو موږ تاسو وینو ستاسو ویډیوګانو ګورو په فیسبوک کې تاسو وینو نو ډېر خوشحاله کیږو. نو ستاسو د خدمت د پښتنو لپاره هغو ته په کتو سره نو زموږ ډېر زیات شوق و چې تاسو سره یو ملاقات وکړو، تاسو ته راسو نو ډېر خوشحاله سو تاسو سره په لیدو باندې. الله مو سلامت لره، الله مو خوشحال لره. نو تل به موږ تاسو انشاءالله همداسې خوشحاله ووینو ولې تاسې خلکو ته ډېر زیات خدمت کوئ. سلامت اوسئ انشاءالله.